ان شاء الله دا غي نه بعد به حج مذاکره شروع کوو. من پرون دا بیان کړلو چې په تمتع کې اولنۍ حصہ یعنی دا عمره چې کومه ده په دې کې 2 فرض دي 2 واجب دي. 2 فرض چې کوم دي هغه کې اولنۍ فرض نیت تلبیه او احرام. نیت تلبیه احرام د دې دریو مجموعه دا اولنۍ فرض دي. سړی چې کله د کور نه ځي نو اول خپل ځان صفا کی غسل وکي او بیا د هغې نه بعد په ایرپورټ باندې د احرام یا په کور کې د احرام 2 کپړې واچوي او 2 رکعته لمونځ وکي او د لمونځ نه بعد بیا اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. یا الله د عمرې اراده کوم د عمرې نیت کوم ته زما دپاره اسانه کړي او مانې قبوله کړي او بیا 3 ځله په زوره باندې تلبیه ووایي. دا اوس چې کومه تلبیه موږ وویله نو دا یو فرض د ده شروع شولو. احرام تلبیه او نیت د ده وشولو. د باندې ور احرام پابندیانې شروع شي. دی به نوکان نه کټ کوي، دی به د بدن ویښته نه کټ کوي، دا به خوشبو نه لګوي، دا به ګنډلی لباس نه اچوي، دا به د عام پیزار نه اچوي بلکې د پیزار به داسې اچوي چې د ده د خپې دا د پاس راوتې اړوکې دا پکې ښکاروي. دغه شانتي خپل کور والا سره به د خاوند او د ښځې تعلق نه ساتي. دا هغه ممنوعات دي چې احرام سره متعلقه دي. بیا چې کله سړی حرم ته ورسي نو دویم چې کوم فرض دی د عمرې هغه طواف دی. طواف به وکړي. طواف پوره طریقه موږ پرون بیانه کړله چې د حجر اسود ته به مخامخ داسې ودرېږي او حجر اسود ته مخامخ ودرېدلو علامت هلته دا جوړ شوی دی چې د هغې حجر اسود په سیټ کې چې کومه برنډه راځي هغې سره یې داسې شین ډیټ لګولی دی. هغې ته به خپل ځان برابر کړي او اول به استقبال وکړي. استقبال داسې دی لکه د غوږونو له به داسې دا ګوتې دا لاسونه راوچت کړي، داسې استقبال به وکړي، لاسونه به پرېږدي او بیا د هغې نه بعد به استلام وکړي. بسم الله الله اکبر ولله الحمد. لکه څنګه چې سړی په حجر اسود باندې لاسونه ږدي داسې بسم الله الله اکبر ولله الحمد او دا به چوپ کړي، دا لاسونه به چپ کړي. هغې نه بعد به بیا روان شي. دا بیت الله به خپل ګس طرف ته ساتي او احرام کې به دا 1 چکر 2 چکرې 3 چکرې هر چکر چې کله پوره کېدلو په حجر اسود باندې به استلام کوي. نو استلام نه شروع کړی 2 چکرې چې پوره کړي استلام باندې به ختم کړي 8 چکر 2 چکرې به شي 8 استلام به شي او بیا دا طواف د ده پوره شو. طواف د پوره کولو نه بعد به بیا 2 رکعته لمونځ مقام ابراهیم یا د هغې په سیټ کې یا په حرم کې چې چېرته ورته ځای میلاو شو پرون موږ بیان کړی ولته به وکړي. طواف پوره شو. اوس به د دې نه بعد زمزم وڅکي ښه ډېرې چې څومره څکلی شي او بیا به راشي حجر اسود ته مخامخ استلام به وکړي. بیا به صفا مروه سعی دپاره لاړ شي، صفا مروه سعی به وکړي. نو دا صفا مروه دا سعی چې کومه ده دا یو واجب دی. صفا نه به شروع کړي، مروه پورې 1 چکر شو، بیا به د مروه نه چې راغې صفا ته دا 2 چکرې شوي، داسې 2 چکرې صفا نه به شروع کړي، اخري چکر به په مروه باندې پوره شي. کله چې صفا نه شروع کوي نو بیا به داسې خانه کعبې ته مخ کړي او دعا به وغواړي. مروه ته چې ورسېدلو بیا به خانه کعبې ته مخ کړي، لاس به اوچت کړي، دعا به وغواړي، داسې به را 2 چکرې پوره شي. نو دا د حج د عمرې یو واجب ادا شو. د دې نه بعد بیا بل واجب دی سر خرول. د سړو دپاره سر خرول دي یا ایخته واړه کول دي، خو ما تاسو پرون ویلم چې د هر طرف نه به واړه کوئ او زنانه به داسې وکړي چې خپل ټول ایخته داسې به په لاس کې راونیسي او دا به د یو بند د ګوتې نه تاو کړي او داسې کینچي باندې به کټ کړي. نو د زنانو دپاره صرف دومره ایخته کټ کول دي. دا د حج تمتع پهله حصہ عمره پرون موږ تفصیل سره بیانه کړې وه چې 2 پکې فرایض دي. احرام تلبیه او نیت دا یو فرض دی، طواف دویم فرض دی او 2 پکې واجبات دي. دا د صفا مروه سعی دا یو واجب دی او دې نه بعد دا سر خرول بل واجب دی. او دا فرایض او واجبات به اوس په حج کې بیانېږي. پرون ما تاسو ته ویلي چې فرض هغه عبادت ته وایي چې هغه که چېرته چا نه پاتې شو نو هغه عبادت به نه کېږي. که دې کې دا د عمرې کې چا نه طواف پاتې شو، احرام پاتې شو، نو د ده د عمره نه کېږي. او واجب هغه اعمال دي که هغه د سړي نه پاتې شي نو زیات نه زیات دم لازمیږي، دم سره هغه عبادت پوره شي ادا شي. نو دا خو د عمرې طریقه وه. دا چې کله عمره سړی ادا کړي نو ما تاسو ته پرون ویلي چې بیا به په خپله دیره کې انتظار کوي د حج د ورځو د راتللو او دې دوران کې به راځي خانه کعبې ته بیت الله ته راځي، طواف به کوي. هلته د ټولو نه غټ عبادت طواف دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی
فرمایي چې هر وخت په خانه کعبه باندې په بیت الله باندې 120 رحمتونه نازلېږي، یو سلسل رحمتونه. په هغه یو سلسل رحمتونو کې شپېته رحمتونه یعنی نیم رحمتونه په هغه خلکو باندې نازلېږي چې کوم خلک طواف کوي. د ټولو نه زیات رحمتونه په هغه وخت باندې طواف والو باندې راورېږي. څلوېښت رحمتونه په هغه خلکو باندې راورېږي چې کوم خلک په بیت الله کې په لمونځ کې مشغول دي. بیت الله کې لمونځ کول هغه خلکو لپاره 40 رحمتونه دي. او 20 رحمتونه په هغه خلکو باندې نازلېږي چې کوم خلک په بیت الله کې یعنی په مسجد حرام کې ناست دي او اسی خانه کعبه ته ګوري نو 20 رحمتونه په هغې نازلېږي. یعنی دا داسې دی چې دلته مستقل د الله د طرف نه انوارات دي، برکتونه دي. که سړی اصل ناست بیت الله ته ګوري نو 20 رحمتونه په دم راورېږي. نو لهذا د حج د ورځو د راتللو پورې به خپل عبادت په طواف په شکل کې چې څومره زیات د انسان نه کېږي او څومره یعنی دې کې دا خیال هم ساتل پکار دي چې لا ستاسو غټ عمل پاتې دی، د حج د عمل لا ستاسو پاتې دی. نو دومره ځان په مشقت کې نه دی اچول پکار چې حج ورځې راشي او بیا سړی چې بیمار شي یا د حج ورځې راشي او سړی چې کوم دی نور څه تکلیف ورته پېښ شي، د چا املا کې تکلیف وي، د چا خپو کې تکلیف وي یا د چا نور څه بیماریان وي، نو هغه دې خپل دومره طواف کوي چې هغه صحت باندې اثرانداز کېږي نه، صحت دې د هغه د حج د ورځو پورې برقراري. ځان له دومره مشقت نه ورکوي دومره زیات چې یاره بیا د حج نه پاتې شي، د حج د اعمالو نه پاتې شي. نو چې کله د حج ورځې رالې ګوره د حج لپاره انشاءالله اوس موږ بیان شروع کوو. د حج 15 ورځې دي. د حج څو ورځې دي؟ 15 ورځې دي. یو 8 ذوالحجه، 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجه. غټ اختر چې هر کال موږ دلته کوو نو دا په 10 ذوالحجه باندې کېږي. د غټ اختر د ورځې نه 2 ورځې مخکې د حج ورځې شروع شي. 8 ذوالحجه، 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه، 11 او 12 ذوالحجه. دا 15 ورځې دې ته د حج ورځې وایي. او زما عزتمندو اوس به د حج فرایض او د حج واجبات لږ ستاسو مخې ته راشي، دا ښه په توجه سره واورئ. فرض که پاتې شو حج به نه کېږي، که واجب پاتې شو نو دم به ورکوئ. په حج کې چې دی 3 فرض دي. څو فرض دي؟ 3 فرض دي. یو فرض خو هماغه دی چې کوم فرض د عمرې دپاره یعنې احرام، تلبیه او نیت. احرام، تلبیه او نیت د 3 څیزونو مجموعه دا یو فرض دی. سړی همدغه شانتي چې څنګه د عمرې احرام د تړلو طریقه موږ لیکلې وه، ذکر کړې وه، هغسې به تاسو ته اوس بیا بیانوو. نو یو فرض احرام دی، احرام، تلبیه او نیت دا د یو حج یو فرض دی. او دویم فرض د حج چې کوم دی هغه دویم فرض د عرفات وقوف دی. 9 ذوالحجه کې عرفات کې وقوف کول د نور یعنی زوال نه والا تر ماښام وخته پورې، د زوال نه والا تر ماښامه پورې په عرفات کې وقوف کول دا دویم فرض دی. او دریم فرض بیا طواف زیارت دی. دا اوس موږ تفصیل سره بیانو خو تاسو صرف دا یاد ساتئ. اولنی فرض کوم دی؟ احرام، تلبیه او نیت، دا اولنی فرض دی. دویم فرض مې درته څه یاد کړو؟ عرفات کې وقوف کول دا دویم فرض دی. او دریم فرض چې کوم دی هغه طواف زیارت ورته وایي چې کله تاسو د قربانۍ وغیره نه فارغه شوئ نو بیا به بیت الله کې طواف کوئ. څنګه چې د عمرې طواف و هماغسې طواف دی. هغه به موږ وروسته بیانوو، اوس تفصیل به د دې بیانوو. دا 3 په حج کې فرض دي. او 2 په حج کې واجبات دي. څو واجبات دي؟ 2 واجبات دي. 2 واجبات کم دي؟ ګورئ د سر نه شروع کړئ چې کله سړی د عرفات نه واپس راشي نو اول به مزدلفې ته راځي. مزدلفه کې وقوف چې کوم دی دا واجب دی. مزدلفه کې وقوف څه شی دی؟ واجب، دا یو واجب دی. بیا چې کله مزدلفې نه را روان شي نو اول په دغه ورځ باندې په 10 ذوالحجه باندې د غټ شیطان نه رمي کول دا دویم واجب دی. رمي جمار، دا شیطانان ایشتل دا دویم واجب دی. هغې نه بعد قرباني کول دا دریم واجب دی. څلورم بیا سر خرول دا څلورم واجب شو. یعنې ماته شو دا 2 واجبات وروسته څه شی دی؟ اول شیطان به ولئ، یو خو مزدلفې وقوف شو هغه یو واجب شو، هغه یو طرف ته کوي. هغې نه بعد دا 3 واجبات دي. یو اولنی واجب شیطان ایستل، ورپسې دویم واجب قرباني کول، ورپسې دریم واجب سر خرول. 3 واجبات دا دي او یو دا 3 واجبات په ترتیب سره کول څلورم واجب دا دی. په ترتیب سره کول. لکه مثلا تاسو شیطان وویشتلو او لاس تاسو هغه چا ته چې قرباني ویلې وه هغه ته م ټلیفون وکړل، هغه وایي لاس تاسو قرباني موږ نه ده کړې او تا د دې نه مخکې سر وخرو
نو دا خر سر خرول دا ترتیب سره دی، اول د شیطان ولي، هغې نه بعد به بیا قرباني کې، هغې نه پس به بیا سر خرې. نو درې خو دا واجبات دي، او څلورم په دې درېو واړو کې ترتیب ساتل، نو دا څلورم واجب شو. دا څو واجبات شو؟ پنځه. یو وقوف مزدلفه، او یو شیطان ایستل، دویم هغې نه بعد قرباني کول، څلورم هغې نه پس بیا سر خرول، او پنځم په دې ټولو کې ترتیب ساتل. دا پنځه واجبات شو. صحیح شوله دي؟ شپږم واجب څه دی؟ شپږم واجب چې کله تاسو طواف زیارت وکړئ، نو طواف زیارت نه پس بیا د صفا مروه سعی. تاسو ته ما ویلې طواف زیارت هماغسې طواف دی لکه څنګه چې د عمرې طواف و. طواف زیارت نه بعد صفا مروه دا سعی، دا شپږم واجب دی. اول واجب څه شی دی؟ اول واجب چې کله سړی د حرم شریف نه را رخصتېږي، واپس راځي او خپل وطن ته واپس ځي، خپل کور ته واپس ځي، نو هغې ته طواف وداع وایي، د رخصتۍ طواف. طواف وداع رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې تاسو کې د یو قسم خپل کور ته هغه وخته پورې نه ځي تر څو پورې چې د بیت الله طواف نه کړي. دې ته طواف وداع وایي، د الوداع والا طواف، د رخصتۍ والا طواف. دا هم واجب دی. دا واجب چې کوم دی، دې کې صرف زنانو ته رخصت دی په دې هم واجب کې. که چېرته زنانه داسې شي لکه پرون موږ بعضې مخصوص بیماریانې مخصوص مسایل دي د زنانو، نو که زنانه خپلې مخصوص ورځو کې دغه ورځ واپس د تللو ورځې را نږدې شولې، اوس مثلا د هغوی په سبا له فلیټ دی او زنانه باندې دا بیماریانې رالې، خپله بیماري پرې راله، اوس خو هغه بیت الله ته نشي تللی. پرون موږ دا مسله بیان کړې وه چې په دغه حالت کې زنانه بیت الله شریف ته نشي تللی، مسجد ته نشي تللی، نو هغې ته بیا دا رخصت دی چې خیر دی هغه دې د طواف وداع نه پاتې شي، هغې نه دې پاتې شي، خپل جاز دې نه پرېږدي، واپس دې لاړه شي، طواف وداع دې نه کوي. البته طواف زیارت کې هغې ته رخصت نشته، هغه به موږ مخکې بیانوو. صحیح شوله دي؟ دا اووه واجبات دي، درې فرض شو او اووه واجبات شو. اوس د دې تفصیل موږ بیانوو. خلیجي وایي چې لږ د دې تکرار اردو کې وشي، بره بعضې زنانه نه پوهېږي. شروع سے ہم نے یہ بیان کیا کہ 3 حج میں فرض ہیں، حج میں 3 فرائض ہیں اور 7 واجبات ہیں. سب سے پہلا فرض جو حج کا ہے وہ احرام، تلبیہ اور نیت ہے. احرام، تلبیہ اور نیت، ان تینوں کا مجموعہ یہ ایک فرض ہے. اور دوسرا فرض جو حج کا ہے وہ طواف زیارت، وقوف عرفات ہے. عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض حج کا یہ طواف زیارت ہے. جب آدمی قربانی سے فارغ ہو جائے، حلق سے فارغ ہو جائے، تو طواف زیارت بیت اللہ کا اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے عمرے کے لیے طواف کیا تھا. تو یہ حج کا تیسرا فرض ہے. اور 7 اس میں واجبات ہیں. فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ اگر حج میں کوئی فرض رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر واجب رہ گیا تو واجب کی ادائیگی کے لیے، واجب کی تلافی کے لیے دم دینا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. تو حج میں 7 واجبات ہیں. سب سے پہلا واجب جو حج کا ہے وہ ہے مزدلفہ میں وقوف. جب آدمی عرفات سے واپس آئے تو اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے. مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ حج کا پہلا واجب ہے. دوسرا واجب پھر وقوف کے بعد آدمی آگے آتا ہے تو شیطان کی رمی جمار، شیطان کو کنکر مارنا، یہ دوسرا واجب ہے. تیسرا واجب جو ہے اس کے بعد قربانی کرنا. اور چوتھا واجب پھر سر کا حلق کرنا مردوں کے لیے اور بالوں کو کاٹنا عورتوں کے لیے. یہ چوتھا واجب ہے. اور یہ 2، 3 اور 4 دوسرے، تیسرے اور چوتھے واجب میں ترتیب قائم رکھنا یہ 5واں واجب ہے. اس کی بہت زیادہ احتیاط میں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی قربانی نہیں ہوئی ہوتی اور آدمی اس میں سر کے بال کاٹ لیتا ہے. تو لہذا دوسرا واجب ہے رمی جمار یعنی شیطان کو کنکر مارنا. تیسرا واجب ہے اس کے بعد قربانی کرنا. اور چوتھا واجب ہے سر کے بال کو کاٹنا. اور 5واں واجب ہے ان تینوں میں ترتیب قائم رکھنا. اور 6واں واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا طواف زیارت کے بعد. یہ 6واں واجب ہے. اور 7واں واجب جو ہے وہ طواف وداع، جب آدمی وہاں سے واپس ہو رہا ہو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو واپس ہو رہا ہو، تو آخری دن میں کسی ایسے وقت میں طواف وداع کرنا کہ اس کے بعد آدمی حرم شریف سے رخصت ہو. یہ طواف وداع کرنا یہ واجب ہے. البتہ اگر ان ایام میں، واپسی کے ایام میں کوئی عورت بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے طواف وداع کی رخصت ہے، وہ طواف وداع نہ کرے. یہ 7 واجبات ہیں. اس کو میں تفصیل مخ کی بیان کو.
ښځې چې دا حج شروع کوو 8 ذوالحجه هسې خو ما تاسو ته وویلې چې د حج دا 15 ورځې دي 8 9 10 11 12 او سنت هم دا دی چې سړی په 8 ذوالحجه باندې روان شي خو اوس چونکې خلک ډېر زیات دي او مشقت ډېر زیات او دا ټول خلک د مکې نه هغه مینا ته بوتلل دا ډېر ګران نو اوس د سعودي حکومت دا کړي دي چې هغه په 8 ذوالحجه په شپه باندې یعنی بېګاله 9 ذوالحجه باندې ماسخوتن نه بس دا خلک چې د خپلو ډېرونه په ګاډو کې مینا ته روان کړي نو که یو سړی یوازې دی او حج یې مخکې کړی او بار بار یې عمل کړی نو هغه خو خیر دی په هغه مستحب باندې عمل وکړي په 8 ذوالحجه دي ځان له په خپله لاړ شي خو نوي کسان هلته بیا ورک شي اکثر خیمې ورته خپلې نه معلومیږي مینا کې ورته خپل ځای نه معلومیږي نو لہذا تاسو چې هلته هغوی څنګه بوځي نو د هغوی به ترتیب سره لاړ شي یعنی په 7 ذوالحجه باندې ماسخوتن اوس حاجیان ټول هغوی حرم مکې مکرمې نه په ګاډو کې روان کي 7 ذوالحجه باندې هسې خو د حج ورځې سهار نه به شروع کېږي 8 ذوالحجه باندې به شروع کېږي او سنت هم دا دی چې 8 ذوالحجه باندې سړی روان شي خو چونکې ډېر زیات مشقت او ډېر زیات خلک دي نو لہذا اوس به تاسو دې ته نه ګورئ چې یاره سنت خدا دی چې زه سهار لاړ شم بلکې د ماسخوتن نه چې کله هغوی تاسو روان کړي نو تاسو به ورسره روان شئ او د تلو نه مخکې به څه وکئ پیله فرض به ادا کړئ اول به هماغسې چې څنګه تاسو ته موږ پرون د عمرې د احرام د تړلو طریقه ښودلې وه هغسې به احرام وتړئ بهتره خو دا دی چې سړی اول حرم شریف ته لاړ شي مثلا تاسو ته پته د ماسخوتن به موږ وباسي بوځي به نو هغې لپاره بهتره خو دا ده چې سړی مازدیګر ماښام دې ټیم له لاړ شي حرم شریف کې طواف وکړي او طواف نه بعد بیا دعا وکړي او که احرام په حالت کې وکړي نو ډېره ښه ده که نه واپس د خپلې ډېرې ته لاړ شي غسل دې وکړي څنګه چې موږ پرون د احرام تړلو طریقه ښودلې وه نوکان دې د خپل بدن کټ کړي د خپل بدن ویښتان دې والي او هغې نه بعد بیا احرام وتړي احرام هغه 2 څادرې دي هغې طریقه تړلو طریقه به موږ اخره کې ښیو احرام هغه 2 څادرې به وتړي او د حج د نیت به وکړي د حج نیت ګوره د عمرې نیت او د حج نیت یو شانتي دی صرف عمره کې د عمرې لفظ یادولو او په حج کې د حج لفظ یادول دی تاسو هغه نیت ما سره ووایئ اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني عمره کې دا اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني او په حج کې دا دی اللهم إني أريد الحج فيسرها لي وتقبلها مني او کدا چاله نه ورځي نو مختصر دا الفاظ ویل شي لبیک حجة لبیک حجة یا الله د حج دپاره حاضر یم لبیک حجة دا 2 رکعاته مونږ به وکړي د هغې نه بعد به دا ووایي دا دعا به ووایي او بیا به د هغې نه بعد 3 ځله په زوره سره تلبیه ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک 3 ځله چې تلبیه ووایه نو تاسو د حج احرام پابندیانې په تاسو باندې شروع شولې دې کې هماغه پابندیانې دي چې کومې پابندیانې د عمرې د احرام وي هغه د احرام پابندیانې چې څنګه موږ پرون په عمره کې بیان کړلې چې اوس به ته د خپل بدن ویښتان نه اخلي ګیره چې دی د دې ګیرې ویښته به نه کټ کې بریتونه به نه کټ کې د بدن د یو ځای ویښته به هم نه کټ کې خوشبونه به ځان ساتي نوکان به نه کټ کې ګنډلی لباس به نه اغوندي د احرام نه لاندې بنین وغیره اغوستل یا بل څه داسې اغوستل دا به نه کې دغه شانتي چې دی د خپل پیزار به هغه څنګه چې تاسو ته پرون موږ مذاکره کړې وه پیزار به هغه شانتي اچې یعنی کوم د احرام پابندیانې چې موږ پرون ذکر کړې وي هماغه پابندیانې د حج د احرام هم دي تاسو باندې اوس لاګو شولې تر څو پورې چې دا احرام کوز شوی دی احرام تاسو کوز کړی دی هغه وخته پورې دا پابندیانې لازمي دي نو دا احرام چې کله تاسو وتړلو او ما تاسو ته وویلې ماسخوتن به تاسو مینا ته بوځي نو اصل خو سبانۍ ورځ ده سبا د ورځې د ماسپښین یعنی 8 ذوالحجه 8 ذوالحجه باندې د ماسپښین لمونځ مازدیګر لمونځ ماښام لمونځ او د ماسخوتن لمونځ او د 9 ذوالحجه د سحر لمونځ دا 5 لمونځونه په دغه مینا کې کول د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی 8 ذوالحجه باندې ظهر عصر مغرب عشاء اور 9 ذوالحجہ کو یعنی جس دن عرفات کو جانا ہو تو اس دن کی فجر کی نماز یہ 5 نمازیں دا 5 منځونه په مینا کې کول دا نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی خو دلته مو سعودي حکومت داسې کوي سعودي حکومت چونکې عرفات یو غټ رکن دی او عرفات چې چا نه پاتې شو د هغه حج نه کېږي نو سعودي حکومت داسې کوي چې په دې 8 ذوالحجه کې
چې کله مینا دا ورځ تېره شي 8 ذوالحجه کې د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن لمونځ کله دا حاجیان وکړي نو بیا دا ماسخوتن نه روان کړي عرفات ته په ګاډو کې د ماسخوتن نه روان کړي هسې خو تلل سبا سهار خو دا چونکې دا غټ رکن دی او په لکونو خلک دی دا ټول خلک هلته رسول او خپل ځای ته رسول چې د چا نه دا رکن پاتې نه شي د دې لپاره د سعودي حکومت یو انتظامي دا فیصله ده نو بهتره خو سبا سهار دي خو تاسو ما تاسو ته ویلي چې نوی کم کس ځي هغه ته بیا تکلیف یې هلته خپل ځای ورته نه معلومېږي خپله خیمه ورته نه معلومېږي لهذا هغه د ماسخوتن نه دې سره لاړ شي او که یو سړی یوازې دی او زنانه ورسره نشته کمزوري څوک ورسره نشته دی نو هغه بیا سبا سهار د شپه دې په مینا کې وکړي سبا سهار ځان نه لاړ شي ګاډي بیا وځي بهتره طریقه خو دا ده چې سړی ځان د مشقت نه ساتي او ځان دې چې دی داسې ځای نه ساتي چې ورک نه شي د حج اعمال یې خراب نه شي لهذا خپلې قافلې سره نیسي هغې نه دې پاتې کېږي نو د مینا تاسو ته ما راویلي پرون مې تاسو ته راویلي چې د حاجي لپاره چې کله احرام وتړي څنګه چې د عمرې والو لپاره تر طوافه پورې دا تلبیه ده دغه شانتي چې تاسو په 8 ذوالحجه باندې احرام وتړلو نو اوس تلبیه ستاسو لپاره شعار دی پرون ما تاسو ته دا ویلو چې حدیث کې راځي چې حاجي چې کله تلبیه وایي نو د ده مخکې او وروسته او د ده ښي او ګس طرف ته څومره چې میدان دی او لوټې او ګټې دي او څومره چې بوټي دي هغه ټول د سره تلبیه وایي نو دا د حاجي لپاره شعار دی په ناسته په ولاړه خپلې خیمې ته ځئ بهر ځئ چرته هم چې نو یو بل سره ملاقات نه مخکې تلبیه په زوره زوره سره ویل زنانه به په زوره زوره نه وایي زنانه به په کمزوري اواز سره وایي زنانه به په هلکه اواز سره وایي تلبیه به بار بار وایي تا تلبیه دا د 8 ذوالحجې نه به شروع کېږي او 10 ذوالحجه چې کله سړی اول شیطان ولي دا شیطان د ایستلو پورې تلبیه ده یعنی 8 ذوالحجه باندې ستاسو لپاره تلبیه ذکر دی په 9 ذوالحجه باندې د تلبیه ذکر دی 10 ذوالحجه باندې چې تاسو کله اولنی شیطان ولئ غټ شیطان چې ورته وایي هغه وخت پورې به تاسو تلبیه وایي غټ شیطان ایستلو نه بعد به بیا تلبیه پرېږدئ دا تلبیه هغه وخت پورې ستاسو عبادت دی نو دا 8 ذوالحجه باندې 4 منځونه په مینا کې دي تاسو هسې خو 5 منځونه دي خو 8 ذوالحجه کوم منځونه تاسو ته ما یاد کړل د ماسپښین مونځ د مازدیګر مونځ د ماښام مونځ او د ماسخوتن مونځ 4 منځونه دا شو که یو سړی سبا سهار لم پاتې کېږي نو سبا سهار والا مونځ هم دی او که نشي پاتې کېدلی ګاډو کې بوځي نو بیا دې لاړ شي دا مونځ دې نه کوي او دلته یو خبره یاد ساتئ یو ضروري خبره دا ده چې تاسو هلته به بعضې کسان مسافري په مینا کې او بعضې کسان به مقیمي په دې مسله باندې لږ ځان پوه کړئ هلته به بیا د دې بحثونو نه خلاص شئ څوک به وایي نه پوره مونځ کوئ او څوک به تاسو ته وایي نه 2 رکعته مسافرانه مونځ به کوئ نو دې لپاره لږ یو مسله باندې ځان پوه کړئ ګورئ چې کوم سړی د مینا ته راځي د مینا د راتللو نه مخکې د ده په مکه مکرمه کې 15 ورځې شوي دي مدینې نه واپس راغلی دی مدینې د راتللو نه بعد د ده په مکه مکرمه کې د حج نه مخکې 15 ورځې وشولې نو دا مقیم شو دا به اوس د مینا کې خپل پوره مونځ کوي ځکه چې مینا په مکه مکرمه کې داخله ده یعنی ستا که په چېرته په مکه مکرمه کې 15 ورځې پوره شوي دي نو بیا سړی مکه کې مقیم دی بیا سړی مینا کې مقیم دی مزدلفه کې مقیم دی او که چېرته داسې نه مثلا ته دلته نه لاړې 12 ورځې دې مکه کې تېرې کړلې بیا لاړې په مدینه منوره کې دې 8 ورځې تېرې کړلې بیا چې راغلې اوس حج ته 10 ورځې پاتې دي حج ته 11 ورځې پاتې دي 8 ورځې ورته پاتې دي په 15 ورځو نه کمې ورته پاتې دي ستا په مکه مکرمه کې د 15 ورځو نه کمې ورځې تېرې شوي وي اوس به ته په مینا کې 2 رکعته مسافرانه کې د ماسپښین مازدیګر او د ماسخوتن منځونه به بیا 2 رکعته کې او مزدلفه کې به هم دغسې مسافرانه کې عرفات کې به هم مسافرانه کې واپس چې راشي بیا به هم دغلته مسافرانه مونځ کې چې 15 ورځو نه دې کم تېرې شوي دي نو مسافرانه به کې 15 ورځې که دې مکه کې تېرې شوي دي نو بیا به پوره مونځ کې دې مسله باندې پوه شوئ چې هلته به دا بحثونه نه کوئ خپل حج اعمال مه خرابوئ بس خپلو دې مسله باندې ځان پوه کړئ دا مسله ځان سره ذهن کې یاده ساتئ بیا درته یو بل ووایم چې کله ستاسو واپس مینا ته وتلی او د مینا د وتلو نه مخکې تاسو په یو ساه باندې په مکه مکرمه کې 15 ورځې تېرې شوي او بیا هغې نه بعد مینا ته وځئ مینا ته ځئ نو بیا تاسو مقیم یئ مینا کې به هم تاسو پوره مونځ کوئ او دغه شانتې عرفات او واپس چې کله مزدلفې ته راغلی نو بیا به هم پوره مونځ کوئ هلته به بیا تاسو مسافرانه مونځ نه کوئ او که ستاسو 15 ورځې نه وي اکثر حاجیانو 15 ورځې مسلسل په د مینا نه مخکې نه تېرې شوي
دې منځ کې مدینې ته لاړی او مدینې منورې نه چې واپس راتلی نو بیا هم دلته اته لس ورځې 11 ورځې مکه کې شوي دي او مینا ته لاړی نو بیا به خپل مسافرانه مونځ کوئ 2 رکعاته به چې کوم 4 رکعاتو مونځ دي هغه به 2 رکعاته کوئ دې مسله باندې پوه شوئ دي اوس 9 ذوالحجه د عرفات ورځ ده عرفات ته ورځ چې کوم دی تاسو ته ما ویلي اوس دا د حج دویم فرض دی د حج ټولو نه رکن اعظم ورته وایي رکن اعظم دې ته د دې لپاره بل یعنی د دې بدل بل اسم نشته دی که دا د یو سړي نه پاتې شولو په دغه ورځ باندې الله مکه بیمار شولو او دا هسپتال ته لاړې دا ورځ هسپتال کې تېره شوله یا بل څه ځای کې تېره شوله نو دا د ده حج ونه شولو الحج العرفه نبي علیه السلام فرمایي حج نوم د عرفې دی عرفه که د سړي نه پاتې شوله د عرفات میدان ته تلل دې پاتې شو تر دې پورې علماو لیکلي دي که یو سړی بیماري د بېهوشۍ په حالت کې خو که دی عرفات ته راوړلی شو بېهوشۍ په حالت کې نو د ده دا فرض ادا شو دومره لازم اهم رکن دی د دې نه بغیر حج نه ادا کېږي نو عرفات دا ورځ چې تاسو ما څنګه چې تاسو ته وویلې د سعودي حکومت خو داسې کوي چې ماسخوتن نه په 8 ذوالحجه ماسخوتن نه حاجیان ټول عرفات ته بوځي عرفات کې دا وقوف چې کوم دی دلته یو مسله باندې ځان پوه کړئ عرفات کې یو غټ مسجد دی مسجد نمره ورته وایي مسجد نمره چې کوم تاسو ولیدلي هر کال د حج چې کوم امامي هغه د مسجد نمره نه خطبه کوي خطبه د مسجد نمره نه وایي او د حج امام هلته اکثر حاجیان مسجد نمره ته د ځان د رسولو کوشش کوي چې هغه مسجد نمره ته لاړ شو د حج د امام خطبه واورو خو یاد ساتئ چې د مسجد نمره یو حصه داسې ده یو ګس طرف ته یو حصه داسې ده چې هغه د مسجد نمره بالکل د عرفات په بونډۍ باندې دی او مسجد نمره کې یو حصه داسې ده چې هغه د عرفات نه بهر ده نو اوس که سړی په لاعلمۍ کې په خطایي کې هغه د مسجد نمرې د زوال نه بعد هغه حصې ته لاړو چې کومه حصه د عرفات نه بهر ده د باندې به دم لازمېږي لهذا دا به کوشش نه کوئ که یعنی سهولت سره مسجد نمرې ته ورسېدلی هلته نو بیا خو هلته چې دی هغه امام سره مونځ هم وکړئ هلته کښېنئ خپله خطبه هم واورئ خو که سهولت سره نشي رسېدلی خصوصا هغه خلک چې زنانه ورسره دي دا به په هر ځای کې خپل ځان د رش نه ساتي هر ځای کې به خپل ځان چې دی سهولت والا ځای ته ځان ور مخامخوي زنانه والا خلک خو دې بالکل مسجد نمره ته د تللو کوشش نه کوي دغه شان دی په عرفات کې یو غونډۍ ده هغې ته جبل رحمت وایي هغې باندې داسې یو سپین غوندې مینار جوړ شوی دی یو سپین مینار هغې ته جبل رحمت وایي کوم چې یوازې خلک دي جبل رحمت سره چې څومره نږدې وي دومره بهتر دي خو که نږدې نه وي چې ستاسو کومه خیمه ده هماغه خیمه کې به خپل د عرفات دا ورځ تېروئ عرفات دا ورځ چې کومه ده د زواله پورې د عرفات وقوف نه دی زوال نه مخکې پورې تاسو آرام هم کولی شئ خپل آرام وکئ چې د زوال نه بعد بیا ستاسو باندې ډېره غټه ورځ شروع کېږي او ماسخوتن هم دی او بیا ټول سفر او مشقت دی نو لهذا په عرفات کې د زوال نه مخکې وخته پورې خپل آرام هم پوره کوئ خپل آرام وکئ چې آرام هم وکړلو تسلۍ سره اودس وکئ تسلۍ سره چې دی هلته خپل ځان برابر کوئ د زوال نه بعد د عرفات د وقوف وخت شروع کېږي زوال د ماسپښین د مونځ وخت چې داخل شي هغه وخت نه بیا د عرفات د وقوف وخت شروع کېږي اوس تر نور پرېوتو پورې به د عرفات د میدان نه نوځي د نور پرېوتو پورې به عرفات میدان کې او بهتره دا ده چې لږ ساعت سړی په ولاړه باندې دعا وکړي د عرفات دا وقوف په ولاړه باندې سنت دی لږ ساعت سړی په ولاړه دعاګانې وکړي ستړی شي بیا یې په ناسته وکړي د انسان بېشماره ضرورتونه دي او دا ډېر یو متبرک مقام دی الله رب العزت په دې ورځ باندې د دې ټولې عرفې والو مغفرت کوي او الله رب العزت د دې عرفات والو د برکاته الله رب العزت په ټول عالم کې رحمتونه خوروي او الله رب العزت فرشتو ته په دې عرفات والو باندې فرشتو مخامخ فخر کوي نو لهذا دا ډېره مبارکه ورځ ده په دې ورځ کې چې کوم دی څه به کوو د نبي علیه الصلاة وسلام سنت دی حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې زیات ذکر چې کوم کړی دی نو دا د څلورمې کلمې دی نبی علیه الصلاة والسلام د عرفات په ورځ کې زیات ذکر د څلورمې کلمې کړی دی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا کارت چې ما تاسو له پرون درکړو په دې کارت باندې لیکلي دي د عرفات 18 نمبر باندې لیکلي دي 18 نمبر باندې چې کومه دعا ده په هغې کې دا لیکلي دي وقوف عرفات کی دعا دا کارډونه چې کوم کسان پرون راغلي موږ هغوی له ورکړه چې کوم کسان نه دي راغلي دلته پراته دي دوی له به ورکړو